عثمان غنی رضی الله عنه یو سړی ورله رالو، په لاره ته بد نظري شوې وه. عثمان غنی رضی الله عنه چې کله د هغوی سترګو ته وکتل نو وی فرمایل ما بال اقوام یترشح الزنا من اعینه، څه چل شوی دی به د خلکو باندې چې زموږ خواله راځي او د سترګو نه د زنا اوبه رابهیږي. معلومیږي دا چې د چېرته ګناه کې مبتلا شوی دی او راغلی دی. هغې ډېر حیران شو، د ځان پته خو ولګېده چې ما خو په لاره باندې بدنظري کړې ده. نو تپوس وکړو چې حضرت د وحي سلسله ولې بنده شوې نه ده څه؟ ویجي د وحي سلسله بنده ده، خو دې ته ویل کېږي د مؤمن فراست، د مؤمن سمجھداري چې الله د طرف نه ده ته ملو ده. حدیث کې راځي اتقوا فراست المؤمن، د مؤمن د سمجھدارۍ نه او د فراست نه ویریږئ، فانه ينظر بنور الله، ادا الله په نور سره خلقو ته ګوري. د دې حدیث په تشریح کې اهل کشف حضرات لیکلي دي چې بعض خلک الله ته دومره نږدې وي چې هغه د انسان چهرې ته وګوري نو ورته اندازه وشي چې دا سړی په دې ګناه کې مبتلا دی. او صحابه خو د ولایت په اعلی مقام باندې، نو د ولایت دپاره علماو یو شرط چې کم عظیم لیکلی دی هغه پاکدامني ده، چې پاکدامني په انسان کې پیدا شي. حدیث مبارک کې راځي النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس، نبی علیہ السلام فرمایي بد نظری دا د شیطان د تیرونو نه یو زهر آلود تیر دی. یو خو تیر چې کله په انسان ورننوځي نو ویشلی دا چمړه زخم پیدا کی، خو چې کله یو تیر په زهرو کې ګډ کړی شوي هغه په جسم ننوځي نو زخم هم پیدا کی او زهر هم پکې په زخم کې ورننوځي نو بیا بچ کېدل نه. نو د شیطان په تیرونو کې زهر آلود تیر بد نظری ده. علماء لیکلي دي چې کم انسان بد نظری کې مبتلا دی، شیطان د ده نه پر امید وي چې دا زما سم شکار دی، دا ما نه نشي بچ کېدی.